अलैहिस्सलातु वस्सलाम تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله شپه ده د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کوي او څوک ورته راغی چې صاحب او بر او خطي او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زاغه چا سره په راز و نیاز کې اخته ما چې دغه مال د چاوو نو زما څه کار دی چې دغه مال پسې منډه وا زما مال چې دی دام د خدای او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما نو خو چې چا مال هغه په یو کار په یو نو زو هغه ولې پرې د مال پسې منډه وا علما وایي چې دا انتها د استغراق فی الله دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي دا بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکړي چې جستا غړي زرګونه غړي او چيله او مال حال اگر څو بویو ښا دا چاو او چې د چاو هغه یو زما څه کار دی چې د چای ما هغه تناسته زئی بل اورس شو د ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اته زامن او په اته ورو زامنو یې کوټه وګرځیدا او اته ورته لاندې شو مړ بیا راغی چې ایوب کوټرا پریوته دا او اتواره زامن دي تلان دي ایوب علیہ السلام وی چې خاطواره کوټی لاندې دی وی چې او الحمدلله خدای هغه د خخولو د غم نه دیم خلاص کړم تیار خاخم دي زامن دي او زامن دي مړ دي و زما زامن ندي دا د خدای او امانت ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې اوس خدای غوندې ذات سره پراز او نیاز اخته ما اوس هغه په پردم او زامنو پسې بمنډه وا چې د زامنو غوندې او ته زامنو او ته وړه کوټه پر وګرځي دا تلان دي او شیطان ته وایي چې ځاخ خپل کار کوا د زامنو د کوټې لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې تحایل نشي واقع ستاسو خیال دی چې د زامنو کوټې لاندې کې دبا ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې د هغه کټ کی نامش عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وې چې یا الله دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې دا شپه ورځ تا په ذکر او فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن جوړ دے نو د دې یې ستا عبادت کوي چې اسنه چې په بدن می بیمار نکی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو او داسې بیمار شو چې اتلس کاله بیمار اتلس کاله او داسې بیمارو چې اتلس کاله کې صرف د په سرمن کې اډو کې تاو وخه پکې نه و خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دې خوخه دا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته مې سموایا چې زړه مې ستا کور یو په جبه تا یادو نو زړه او جبه ته مې سموایا او نور ټول بدن سره مې ټڅکه تمام بدنی داسې ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چار وایي د عبادت دا عالم چې جوړو نو نیمه شپې پورې به عبادت کولو نیمه شپه قدر بیا خوب هم کولو او چې بیمار شو نو بیا به ټوله شپه د خدای په ذکر کې ټوله شپه
دنیا ته وښوده او خدای تم په دې پوهې چې مرض دا هم د خدای د طرفه تکلیف دا هم د خدای د طرفه نو چې هر کله خدای زه محبوب ګڼم نو د محبوب د طرف